نن د اسلامی کال د اولنې میاشتې د محرم الحرام یکم تاریخ دی. کله چې به هم د صحابه کرامو په زندګۍ کې یو نوې اسلامی کال شروع شو یا یوه میاشت په شروع شوه، نو تعلیمات نبوي هغوی ته دا و چې هغوی به یو دعا فرمایله. حدیث مبارک کې راځي: کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر. کله چې به اسلامی نوی کال شروع شو یا به یوه میاشت شروع شوه، نو صحابه کرامو به دا دعا ویله: اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. چې یا الله دا میاش یا دا کال چې کم په مونږ باندې نوی رالو زمونږ په زندګۍ کې، دا په امن اور ایمان سره، سلامتیا سره او د اسلام په حالت کې په مونږ باندې تیر کې، او د الله په رضا سره، یعنی د الله د رضا والا اعمال هم نصیب کې، او د شیطان د مکر او فریب او د جالونو نه مونږ محفوظ وساتي. دک تعلیمات نبوي دي. نه دا چې د نوی کال په شروع کې مونږ یو بل ته مبارکباد ورکو یا خوشحالیانې مناو، برډے مناو، سالګیره مناو. دا سیزونه کول دا د عقلمندۍ تقاضا نه ده. یو عقلمند سړی به هم هېڅ چرې داسې قسم خوشحالیانې د کال په ختمېدو باندې او د نوي کال په شروع کېدو باندې ونه کړي. وجه دا ده چې په تقدیر کې زمونږ دپاره څومره عمر لیکل شوی دی. مثلا 50 سال لیکل شوی دی د یو سړي دپاره چې دومره عمر به دا تیری او بیا به د باندې مرګ راځي. نو چې یو کال تیر شو بل نوی کال شروع شي، نو د یو کال ختمېدو سره دا سړی خو د مرګ درشل ته نور مر نږدې شو. نو چې سړی مرګ ته نږدې شو، د دنیا نه د تلو وخت ته ور نږدې شو، نو په دې خوشحالي پکار ده کو خفګان پکار دی؟ نو بھائی په خپل تیر شوي کال باندې کو کم نیک اعمال الله په توفیق سره شوي، هغې باندې د الله شکریه ادا کو او د الله د قبولیت دعاګانې ته غواړو. او کم کال چې نوی په زندګۍ کې رالو، په دې کې د نیکو اعمالو عزم کو اراده وکړو او د ګناهونو نه د ځان بچ کولو عزم او اراده وکړو. دا تعلیمات نبوي دي.